بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیم الصلاة منځ کوي. اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلقو ته نه لګي، لیکن د اقیم الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري. او دومره زور دی چې د یو منځ په عوض کې به او یا زره کاله سړی په جهنم کې پروت. اندازه ولګوئ چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زره کاله سړی په جهنم کې پروت. او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي، الله دې امان راکړي چې د هغې به څه. عزیزانو څنګه چې منځ فرض فرض دا معنا ده چې دا قطعي حکم دی، بس دا بکې په ولاړې نشي کولای، په ناستې به کې، په ناستې نشي کولای، په ملاستې به کې، په اشاره به کې، خو کې نو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کولم فرض دی. ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض. اوس دو قسمه خلق دی. یو قسم خلق داسې دی چې اډو منځ پیژنیم نه، کوي هم نه، وغیرہ وغیرہ. یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغې ته احکام د منځ نه ورځي. نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو د دوی منځ دا قسط دی، ځکه چې یو فرض خو ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګي. اوس مثلا مانزه دپاره لویه مقدمه چې ده هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مونځ نه کیږي، او ته احکام د اودس دا هم فرض دي په تا زده کول. نو د یو فرض خو ته مرتکب شو، بل فرض ته تارک شوی، تا نه ده زده کړی، نو د هغې به سزا تا ته ملاوي.
نو احکام دا اودس چې دي دا هم فرض. داغه تفسیر قرآن کړي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مخونه وینځئ. اوس مخ وینځئ نو مخ تر کومه پورې وینځه؟ د مخ ایریا څومره ده؟ نو زما دې توبه بعضې سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ د الله په چراده پکې شراپ بشي دې مخ ته بیا راوړي او ورسره به بیا لوند لاس په سرم وهي او په دا مرۍ به هم وهي خو څه لوی په قهر اخته یي نو نه یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم. د مخ ایریا دا د تندي ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې ځای ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او تعالی به په جنت درکړي؟ څنګه به چې ستا منځ غلط دی ستا اودس غلط دی بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې په غسل کې کم سیزونه فرض دي دا ښځې او نر پې پوه نه دي. تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لاندې د هغې سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه اوبه واړئ په ځان باندې او جامې واغوندئ. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره اوبه اچوي چې د سر د ویښتو بیخونو ته اوبه ورسي د ویښتو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لامده شي. دا د مخ سرمن نه لم بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړه مسه پي حالانکې په هغې چېرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي. منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د اودس او د غسل طور و طریقه نه ور زده کړې نه ده. تاسو د ملاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه. زب خداوند چې هر یو مولا هم پې نه پوهېږي نو دې وجې نه عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ زده کول فرض نو احکامو د منځ کې یو اودس د اودس طور و طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګلې تر ګیټۍ پورې د ګیټۍ نه د کپاس
وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځي نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا ګټای چې تر دې دې پورې وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض. کدی نه پاس دی وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې دې پورې خپه وینځي نو په اودس کې تر دې دې پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي. بوسخکی ورته نه وایي، نه کڅوړی ورته د دې نرمو او د دې ایریې ترمنځ د دې زنې نه 1 انچی لاندې دا ایریا د مخ ده، دا دومره حصه به وي، دا به لمدی او دومره به لمدی چې 1 ساس کې یا 2 ساس کې اوبه تې پرېږدي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د 100 اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوئ، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکی به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علما لیکي چې تراله او جمع ولاړ او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکوي او تا ورپسې نیت ونه تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس، د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې به نیت ځان نه به ښه ګڼې. ته چې هغه پسې نیت نه تړې خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف. نو کمی صیغې د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینه انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی، زکات نه منم چې دا فرض دی، حج نه منم چې دا فرض دی، نو دا کافر دی. اوس دولت شته او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی. زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی. منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بے عذر قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي. یوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ سړی قصدن قضا کی نو کافر نشي، لیکن یفضی الی الکفر، کفر ته ورنږدې شي. یو منځ اوس الله دې امان راکړي چې یو سړی کال 12 میاشتې ټکې منځ نه کوي نو د هغې اندازه تاسو لګوئ. زما عزیزانو یو نکته بله دلته د خوند واورئ. علما لیکي چې قرآن ویلی دي چې د منځ اثر دا دی چې سړی د ګناه نه بچ کوي. دا قرآنی فیصله ده. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې دی دا سړی د ګناه نه او د بدۍ نه بچ کوي. نو د مقبول منځ اثر دا دی چې ګناه به نه کوي. منظم کې او ګنام کې د دې دا معنا چې ستا دا منځ چې دی الله ته مقبول نه دی. منځونه
او ګنام منځونم کې او د حرام او د حلال تمیزم در کې نشتا. نو دینه دا معلومیږي چې ستا دا منځونه تا ته رد کیږي واپس. الله تا ته ویلي چې ما د هدایت شی صرف دا کتاب تا ته درلېږلی، ستا هدایت په دې کې. بیا تا ته ویلي چې دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سمه لار وښایه. دا دعا هر وخت کوه. نو ته په منځ کې وایې که چې اهدنا الصراط المستقیم. دا درخواست دی الله ته د هدایت. الله وی هدایت غواړي، درخواست ما ته راکړو، ما ستا درخواست منظور کړو. هدى للمتقین، دا قرآن هدایت ته دې ته ګوره او په دې روان. نو د اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری ده، هدى للمتقین. تاسو خیال راغی؟ نو ته چې په منځ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼې، نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغو کړی، نو ستا منځ دروغ شو. چې منځ دې دروغ شو، نہ خدا ہی ملا و نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے و نہ ادھر کے رہے. قرآن کے بعد قیامت کے بعد ټول منځونه ستا را ټول کړی شي او په دې مخ به درویشتی شي چې تا ما نه هدایت غوښتی، ما هدایت درلېږلی و، په منځ کې به د هدایت ټکی وي، ما درلېږلی و، تا پې عمل نه و کړی. معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړی و. دا منځونه د خپل سنبال کا او ملایکو ته به وایي چې وینیسئ او په دې مرۍ کې زولنې ور واچوئ او جهنم ته یې روان. دا اقیم الصلاة حکم چې راغی نو د پیغمبر عمل شروع شو. مثلا سحر 2 رکعات فرض، 2 سنت، ماسپخین 10 رکعاته، مازیګر 4، ماښام 5، ماسخوتن 9. د پیغمبر عمل دا شروع شو او هغې نه بعد کم خلق به چې نو وارد مسلمانانو، هغې ته به قولی طور پیغمبر دا درس کول. لکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي وو چې په مدینه منوره کې اصحاب الصفه چې دا 400 کسان دا طالبان وو، د دې لوی مدرس چې و هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د طالبانو به احکامات د دین چې دي هغه د پیغمبر نه زده کول. دا شی ډېر زیات مشکل. نو د موږ متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونځ باندې پیغمبر ودرول، نو هغه وخت کې به هغې دا وی چې صاحب دا خو ډېر ګران کار، اوس نیغ به ولاړې، نه به اخوا ګورې، نه به دې خوا ګورې، نه به خبرې کې، نه به سلام کې، نه به والیک کې. دا خو ډېر ګران کار. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن هغې ته دا اجازت هم وکړو چې تاسو که څه اخ ټوخ کوئ نو بیا خیر دی، دې سره څه نه کېږي. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابو پر رګ و ریشه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه. مثلا تاسو چړومبه ودرېږئ نو څه چل به کوئ؟
نیت بتړی. اوس نیت عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د اخلاص او 2 رکعاته مونځ دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکړې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دې ته ایمان. اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کوو نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وای تصدیق ما جاء به النبي. یو اسلام دی داغه بل معنا ده او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء به النبي. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد وکړي چې زه د جمعې مونځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته زړه کې دا قصد وکړي او الله اکبر وکړي دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا د علماء متقدمینو نه غالبا منقول نه دي. په ژبه نیت تړل دي رستو علماء بیا ویلي دي چې چونکې د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي د دې وجه نه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجه او فکر به یې وري. د متقدمینو اذهان چې وو هغه منتشر نه، هغه هم یو طرف ته متوجه وو، نو هغې په ژبه نیتونه نه تړل، زړه کې به قصد او اراده وکړه الله اکبر دی. اوس بعضې خبرې داسې دي چې هغه زما نه څوک واوري یا چېرته کلي ملي کې ووایي نو څه لویه لانجه جوړه شي او امام بیا یو څه وایي دی بیا بل څه وایي، کله کله ما ته دا ګیلې م راشي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زما خبره بنیادي خبره زه عرض کوم، که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هېڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه دی. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په ده څومره څیزونه حلال وو هغه ټول پې حرام شو او خدای ته ودرېد، نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې به څه سبحانک اللهم. اول ابتدا به د الله د تقدس نه کوي. علما لیکي چې سبحانک اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله، سبحانک یا الله. نو دې کې اوس اعلال سبحانک اللهم نه د یا الله نه اللهم شو. عربي قانون دا دی چې یا حرف ندا چې حذف شي نو د هغې په عوض کې میمې مشدده راوړی شي. دلته یا الله کې
یہ حرف ندا دا او حرف ندا سره قانون دا دی چې دا لري کینو د دې وس کې به میم راوړي خو هغه میم به راوړي چې هغه شد والا میم هغې ته میم مشدده وایي. اوس د یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غایب ته نه کیږي. غائب کتا په حرف ندا سره حاضر فرض کو چې زه په دې حرف ندا دی غائب ته आवाज کوم دا ما ته حاضر دی نو دا کفر او شرک. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکی او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات دی. په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای ذات وپېژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شوه او د هغې په بدل کې میم مشدده راوړی شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانک اللهم وې نو سبحانک اللهم په اصل کې سبحانک یا الله نو داسې به دې ویلی که نه چې سبحانک یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. علماء لیکي چې دې کې فائدہ دا ده د ترجمه ته وګورئ. سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدای بس دغه ترجمه ده زیادت پکې نشته. پاکی د تعالی را یا الله. اوس چې دا یې دې لرې کړه او د یې په ځای دې میم مشدده راوړو نو دې کې فایده څه شوه؟ فایده یې دا شوه چې سبحانک اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفتونو مالک خدای. نو عزیزانو عرض مې دا و چې سبحانک اللهم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوئ سبحانک د دې په وزن پوه شوئ په خدای قسم چې ژبه به بله خبره بیا ونه د یو سبحان الله په وزن که پوه شوئ. د بخاري شریف اخرینی حدیث اخرینی چې بخاري پې ختم شوی هغه وایي دوه کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې. د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دوه کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچوي. کمې کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بل هم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي؟ څوک شته؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بچا ته چې درود شریف خوده ناغه به وی چې درود وایي نو دا درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك. خدایا په پیغمبر ته رحمت ولېږه څومره
عدد ما فی علمک خدایا په هغه شمار ته رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې اندازه کوئ. اوس ګوره زه چې او ته چې حساب کوو که نه 1 2 3 شل سل زر لک کروڑ ارب پدم کرب دغه نه پاک حساب ختم ٹھیک ده کرب ناخوا ما خیال دی حساب ختم. اوس ته دا وایي چې خدای ته درود ولیږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګي. خدای زه انسان او د انسان شمار چې دی هغه یو حد باندې ختم شي یو حد باندې ختم. یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار هم وي ستاسو اندازه لګوئ حساب یې کوئ. ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کم شمار ستا په علم کې دی او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ ګڼې او ته پرې راضي کېږي. دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته ښودو نو دا درود به ورته تاسو خیال راغلی قصیدې بردی والا یو درود ویلی مولایا صل وسلم دائما ابدا اندازه کوئ مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ صل وسلم دائما ابدا خدا رحمت را لے گا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دائما ابدا تر ابد الاباد پور خدا دارچا خپل خپل شان دائما ابدا پچا على حبيبك خير الخلق كلهم خپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقاتو نو چت نو تاسو ته یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تاسو ته درود وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. نو زما عزیزانو عرض می داو چې مين مستجمع ده ټولو صفاتو د پروردګار عالم وبحمدک پاکی دا تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدای وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشته چې داغه نوم مبارک سوکشتا وتعالى جدك بلم سوکشته چې داغه شان اوچت ولا اله غیرک اے اللہ ستانه بغیر بل سوکشته نه